ډېر تنګ شوی یم. داسې ده چې کله ټینشن ډپریشن وي، انزایټي وي، پینکس اټیکس راځي، د مرګ یره راځي، نو د دې سره سره بعضې ټایم کې سایکوسومیټیکلی مریض ته کله یو ځای خوږېدل، کله بل ځای خوږېدل، یا معده خوږېدل چې کله راځي نو چې معده خرابه وي د هغې سره هم داسې کېږي. اپوګي مایند هم جوړېږي، د انسان دماغ داسې وي لکه دروند دروند، یا موږ چې ورته ګګ ګګ کېدل ویلی شو، هغه کېدلی شي. په داسې کنډیشن کې تاسو له پکار دی چې تاسو د پراپر کنسلټنټ هومیوپیتھک ډاکټر سره رجوع کوئ چې هغه ستاسو پراپر کیس ټریکینګ کوي. یعنې مثال په توګه تاسو ته چې کومه مسله راغلې ده په دې کې انزایټي، ټینشن، ډپریشن دا پکې انوالو دی، یعنې پینکس اټیکس تاسو ته کېږي، نو تاسو ته انزایټي ده. په انزایټي کې د ټول نه بهترینه خبره دا ده چې کوم کنډیشن ستاسو دی ایکونایټ نیپالس 200 پنځه قطرې د هغې نه روزانه استعمالوئ. حسب ضرورت تاسو 2 ټایمه 3 ټایمه هم اخیستلی شئ. دویم میډیسن په هغې کنډیشن کې تاسو اګنیشا اماره 15 قطرې سهار اخلئ، په یو کپ اوبو کې اچوئ، په مړه باندې کې څکئ که په نهره باندې څکئ، په دواړو صورت کې استعمالولی شئ. دریم میډیسن په دې کې تاسو ځان سره نوټ کړئ هایډراسټرس کیو، هغه ستاسو د معدې که څه زخم وي، انفیکشن وي، په هغې کې هم کار کوي، د معدې په درد کې هم کار کوي. څلورم میډیسن هم په دغې کنډیشن کې ځان سره نوټ کړئ، که تاسو ذهني کمزورتیا محسوسیږي یا په دماغو کې دروندوالی محسوسیږي او ذهني کمزورتیا وي، حافظه ورڅخه کمزورې وي، نو بیا جینګو بایلوبا کیو دا د هومیوپیتھک مدر ټنکچر په نوم باندې 10 قطرې د دې سهار، 10 غرمه، 10 ماښام یو کپ اوبو کې اچوئ، هغه استعمالوئ، انشاءالله دې سره تاسو ډېره پیدا وشي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.